نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: والصلح خير. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام لیاقت علي باشا چې د دې محفل جګمنو روح روان دی او دغه شان دغې سره زمونږ د کوهستان ډېر نازولې کم عمره نوجوان د بابا نوسې صلاح الدین صاحب او د علاقې مشران او دارنګې علماء کرام په دې مجلس کې ټولو ته په دې مبارک مجلس کې په شرکت باندې ارکلی ویم، شکریه ادا کوم. درې آیتونه مې ستاسو په مخ کې وړاندې کړلي، صرف د هغې مختصر ترجمه کوم. اولنۍ آیات کریمه کې د دې محفل په مناسبت سره الله جل جلاله فرمایي په ډېرو جرګو کې او په ډېرو سرګوشو کې څه خیر نشته الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. اخره خبره چې د خلکو په منځ کې د صلح دپاره کومه جرګه راجمع شوي نو په هغې کې ډېر خیرونه دي. هغه فضیلت چې نو دې جرګې ته حاصل دی، تا ټولو ته مبارک. دویم د الله جل جلاله یو عظیم حکم هغه په دې محفل کې راژوندی شو: انما المؤمنون اخوه، مسلمانان رونه دي. فاصلحوا بین اخویکم، تاسو د دې خپل رونو په منځ کې صلح کوئ. دارنګې الله جل جلاله فرمایي چې ډېر د خیر کارونه دي، خو د صلح نه ډېر خیر جبنونه هغه په بل څه کې نشته. ځکه خیر دا اسم تفضیل له علماء کرام فرمایي والصلح خیر، صلح ډېره غوره ده. الله جل جلاله په ډېر غوره او مبارک محفل او مجلس کې منګه تاسو ته جبنونو شرکت را نصیب کو. تاسو ټولو ته مبارکي او الله دې دا صلح قایم او دایم ساتي. او چا چې په دې کې سعی کوشش کړلی، الله پاک دې هغې ته په دنیا او په آخرت اجر عظیم ورکړي.